تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هم गुनाहगार खताकार बिलसमी सदे मुसलमानानु खपल गुनाहों द खपल खतागानो इकरार को अल्लाह पाक अस्ता रहमत उस्तालो इवाले तात वासिता को अल्लाह पाक द गुनाहों न मुक्त माफ द मुक्त तकसीरात मुक्त माफ द मुक्त जुर्मों न मुक्त माफ अल्लाह पाक द मुक्त गलतों तो गुनाहों खतागानो तो मुक्त खपल रहमत तो गोरा सडेलु रहमत डी लुई ज़ात यो डी लुई बादशाही दिला अल्लाह पाक मडेर आजस फ़कीरानो मस्किनानो कमज़ोर खलक अल्लाह पाक रदे कुरान पा क्लास की ता तौबा उबासु अल्लाह पाक दे ठोलो तौबा कबूल का अल्लाह पाक दे ठोलो एकम पजड़ के आसम दे इरादा दा चिबिया व गुनाहों न जुर्मों न को पदे वर्त मजबूत वाले क्लक वाले वर्क और करचा द गुनाहों न आदतों न दी और द गुनाहों न पर लहर की अल्लाह पाक द गुनाहों न आदतों ने ख़त्म का द जुर्मों न आदतों ने अल्लाह पाक ख़त्म का या रब्बल आलमीन। आइंदा ज़िंदगी के अल्लाह पाक द हर किस्म गुनाहों का अल्लाह पाक बच्चों साता या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। दिन एक बख्ते और द सआदत और द दीनदारी ज़िंदगी मुंतराक और अल्लाह पाक हम दुनिया ना सरद ईमान और रुखसत का अल्लाह पाक द बीमानी द मर्ग नम ग बच्चों साता अल्लाह पाक दम पजबा बांधे आखिरी वक्त की पजन कदन की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा कलिमा जारी वसाता नबी अलैहिस्सलाम वइना रची आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह अल्लाह पाक दम ग पजबा बांधे पजन कदन की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा जारी वसाते या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। आइंदा ज़िंदगी मुला
د ګناهونو نه پاکه زندگی راکا او یا الله پاکه د ګناهونو د وجنا زموږ په زړونو کې چې کوم سخواله راغلی دی الله پاک زموږ په زړونو کې نرموالی راولي او زموږ د اندرون کې چې کومه تیاره راغلې ده الله پاک هغه تیاره ختمه کړه زموږ اندرون کې چې کوم حسدونه کینې بغضونه اخر راغلي دي الله پاک زموږ د زړونو حسدونه کینې بغضونه الله پاک ختم کړه یا رب العالمین زموږ زړونو کې دننه یو بل ته مینه او محبتونه راوله زموږ زړونه الله پاک یو بل ته نږدې کړه موږ د یو بل خیرخواهان وګرځوه زموږ په زړونو کې الله پاکه یو بل ته مینه او محبت او شفقت او مهربانیان را پیدا کړه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک ته د حوض کوثر اوبه را نصیب کړه والله پاک د نبی علیه السلام شفاعت موږ ته را نصیب کړه یا الله پاک موږ ټول د نبی علیه السلام سره په جنت کې یو ځای کړه یا الله پاک هم د جهنم د اور نه او د جهنم د سختو نه بچ وساته یا الله پاک ډېر خطرناک اور دی او ډېر خطرناک جهنم دی الله پاک موږ ډېر عاجز یو موږ د جهنم د اور نه الله پاک بچ وساته د آخرت د سختو نه الله پاک موږ بچ وساته یا رب العالمین یا ارحم الراحمین د زنکدن د سختو نه او د قبر د سختو نه الله پاک موږ بچ وساته یا رب العالمین یا ارحم الراحمین زموږ په زړونو کې خپل عظمت او لویوالی راوله یا الله پاک موږ ته خپل معرفت نصیب کا یا الله پاک د خپل ذات سره جفتوالی نصیب کا او یا الله پاک د دنیا عظمت او د دنیا لویوالی د دنیا مینه محبتونه زموږ د زړونو لرې کا یا الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم مینه محبت الله پاک په ټولو مینو باندې زوروره مینه وګرځوه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین گناهونه بخونکې بادشاهي او عفو خوښی الله پاک موږ ټولو ته عفو وکړه موږ ټولو ته معافي وکړه او زموږ په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږه الله پاکه ډېر معذوره خلک راغلي دي د خپو معذور والی دی د ملا معذور والی دی د مټونو معذور والی دی دماغو معذور والی دی د چا د شوګر بیمار دی د چا بلډ پریشر دی ګردو بیماران دي د کینسر بیماران دي دماغو بیماران دي د زړه بیماران دي الله پاک چې څومره بیماران دې کلاس ته نه راغلي دي الله پاک ستا کلم نه راغلي دي موږ تعالی درخواست کوو الله پاک دې ټولو بیمارانو د بدنونو د بیماری ختم کا الله پاک ردوی د بدنونو صحتمن وګرځوه الله پاک دې ټولو له روغ صحت ورکا یا الله پاک ته شافی الامراض بیمارانو ته شفا ورکوونکې بادشاهي موږ ډېر عاجزۍ سره انکسارۍ سره درخواست کوو د قرآن د استاد او د قرآن شاګردان وایي زموږ د دې قرآن شرکاو ته الله پاک روغ صحت ور نصیب کا د ټولو د بدنونو نه بیماری ختم کا یا رب العالمین یو څومره خلکو د بیمارانو دپاره درخواستونه کړي دي الله پاک دا ټول درخواستونه موږ تا ته وړاندې کوو دا ټول درخواستونه الله پاک منظور کا دا ټول بیمارانو ته الله پاک روغ صحت ورکا یا رب العالمین ارحم الراحمین ډیرو دوستانو درخواستونه کړي دي بچو کړي دي زنانو کړي دي کشرانو مشرانو کړي دي څومره خلکو یې درخواست کړی دی او که نه دی کړی لم درخواست کوو د دې شرکاو د ټولو کورونو بیمارانو ته الله پاک روغ صحت ورکا د چا په کورونو کې معذوران بیماران دي د کورونو معذوران یې جوړ کا د چا بچي معذوره شوي دي الله پاک بچي دا معذوران بچي ورته جوړ کا د چا مشران معذوره شوي دي مشران ورته جوړ کا او څومره مشران او سپین دروبي او سپین سرې واړه او لوی دي کلاس ته راغلي دي او ناجوړه دي یا الله پاک ته شافي الامراض موږ درخواست کوو الله پاک دې ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکا ټول معذورانو معذوروالی الله پاک ختم کا و الله پاک ردوی بدنونه صحتمن او روغ وګرځوه و الله پاک د خپل کور د منګیو بیدارو کا و الله پاک د خپل کور د غنم روټۍ دارو کا و الله پاک د دنیا له دې تکلیفونو بیمارونو الله پاک بچ وساته او دې بیمارو د تکلیفونو په عوض کې د دنیا برکتونه او خیر ورله ورکا او د آخرت لوی اجر او ثوابونه ورته ورکا یا رب العالمین ارحم الراحمین ډیرو دوستانو مرګرو د اولاد دپاره درخواست کړی که چا نه دی کړی موږ درخواست کوو
الله پاک بے اولادو ته نیک او صالح اولاد ورکا چې کمی جنکی در نرور غواړي الله پاک هغه جنکو ته صالح رور ورکا الله پاک کمی زنانه در نه بچی غواړي هغو ته الله پاک نیک صالح اولاد ورکا کم ځوانان او مشران در نه اولاد غواړي الله پاک ته نارینه اولاد بخونکې جنکی ور بخونکې ځوانه اولاد ته ورکوونکې بادشاهي زکریا علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام نه د بوډاوالي کې اولاد ورکړی دی دا چې کم خلک په دې کلاس کې د اولاد خواهش لري الله پاک نیک او صالح کل اولاد ورته ورکړي او چې چاله د اولاد ورکړی دی الله پاک دا اولاد دی والدینو ته نیکان او صالحان وګرځوه دا بچي ورته دینداره وګرځوه او دا بچي ورته منګزاره ادبناک او حیاناک وګرځوه او دا ټول کشران الله پاک د مور او پلار د پاره د سترګو یخواله وګرځوه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ډیرو بچو ټیسټونه دي پرچی دي امتحانات دي ډیرو بچو درخواستونه کړي دي والدینو درخواستونه کړي دي دوستانو درخواستونه کړي دي موږ الله درخواست کوو څومره بچیان او بچی راغلي دي او دوی په امتحانونو کې او په ټیسټونو کې د پاس کېدلو درخواست کوي موږ درخواست کوو الله پاکه زموږ ټول کشران د دې ټیسټونو په دې امتحانونو کې پاس کا په ښه نمبرو باندې پاس کا د دې ماشومانو جنکو هلکانو ذهنونه دې سبقونو ته الله پاک کولاو کا د ټول کشران هلکان او جنکۍ د ناکامونه الله پاک بچ وساتي دې بچو ته په دیني سبقونو کې هم کامیابي ورکوه په سکولونو کالجونو میډیکل کالجونو ټیسټونه د میډیکل کالج او د انجینیرینګ دا ټیسټونه را روان دي ډېر والدینو درخواست کړی الله پاک دې بچو له په دې ټیسټونو کې کامیابي ورنصیب کړي کم بچیان او بچي راغلي دي او سبقونه وایي او ذهنونه کمزور دي الله پاک ذهنونه طاقتور وګرځوه دا ټول بچي زمونږ د نشو نه تماشو نه او د بیادبۍ نه د ګناهونو نه بچ وساته زموږ د ټولو کشرانو هلکانو جنکو ته د حیا او د پردې ښکلې زندگی ورکا کم والدین او مشران د خپلو بچو نه پریشانه دي الله پاک د بچو د پریشانګانې ختم کا او د بچو ولا الله پاک د سترګو یخواله وګرځوه ډیرو دوستانو د کاروبارونو لپاره درخواست کړی دی الله موږ درخواست کوو دې قرآن کلاس څومره خلک راغلي چا کاروباري مشکلات دي الله پاک کاروبارونو کې وسعت پیدا کا کاروبارونو کې الله پاک برکتونه پیدا کا د رزق دروازې ورته خلاصي کا یو څوک بیروزګار دي راغلي دي کلاس ته الله پاک بیروزګارو ته الله پاک نوکرۍ او روزګار ورکا او الله پاک د چا د رزق تنګي او درس ته راغلي دي الله پاک هم درخواست کوو فقیران یو محتاج یو ته غني بادشاه یو د خزانو مالک د ټولو حاجتمندو ته الله پاک د رزق پراخواله ورکا الله پاک موږ ټولو ته حلال او پریمانه ښکلی رزق راکړي او د حرامونه الله پاک موږ بچ وساتي د پردي حقونو نه الله پاک موږ بچ وساتي د پردي حقونو د ادا کولو توفیق را نصیب کړي یا رب العالمین یا ارحم الراحمین چې چا د رزق تنګي ده الله پاک د رزق وسعت پیدا کړه یا رب العالمین زموږ د څومره مشران والدین استادان نیا نیکونه مور او پلار رونه او عزیزان د چا خاوندان د چا بیبیانې د چا بچي چې وفات شوي دي الله پاک تعالی درغلي دي په خپل رحمت کې ورله ځای ورکا د جنت ښکلي نعمتونه وله ورکا والله پاک د آخرت د سختونه او د آخرت د تکلیفونو نه بچ وساته په دې رمضان کې که څوک نږدې خلک وفات شوي د رمضان نه مخکې وفات شوي الله پاک تعالی درغلي دي په خپل رحمت کې ورله ځای ورکا والله پاکه زموږ د دې کلاس یو شریکو الله پاکه زموږ د کلاس په دوران کې د تا روح اغستی دی وفات شوی دی موږ درخواست کوو د هغه د خوشحالۍ وخت و روح دی الله پاک اغستی وخت پې پوره والله موږ درخواست کوو زموږ د کلاس هغه شریک او د کلاس هغه شاګرد ته الله پاک معافي وکا غلطیانه ورته وبخه والله پاک په خپل رحمت کې ورله ځای ورکا دا قبر ول الله پاک د جنت ته باغچونه ښکلې باغچه وګرځوه والله پاک د آخرت ټولې خوشحالیانې وله ورکا او بیبي ته بچو ته ورونو ته الله پاک صبر ور نصیب کا والله پاک زموږ د ټولو خلکو خاتمه ایمان سره کې بیمانۍ د مرګ نه الله پاک موږ بچ وساتي یا رب العالمین یا ارحم الراحمین دا پاکستان
تر قیامت پورې آباد وساته د دې وطن الله پاک هر قسم شر او فساد الله پاک ختم کا یا الله پاک چې په امت مسلمه کې په شام کې او په مصر کې او په برما کې او فلسطین کې او کشمیر کې افغانستان کې د مسلمانانو وینه تویږي او د مړو د اصلي ودرېدل یا الله د دې مسلمانانو د وطنونو حفاظت وکا دا امت الله پاکا د دې غم نه د کیفیت نه را بهر کا زم د خويندو د میندو د عزتونو حفاظت وکا زم د دغه کشرانو د بچو حفاظت وکا دا وطنونو حفاظت وکړه مسلمانانو والله پاک د مسلمانانو دا بدی ورځي وینو سیلاب بهیږي دا بدی ورځي الله پاک ختم کا دا امت یو امت وګرځوه یا رب العالمین او ټول مسلمانانو ملکونو مسلمانانو ته ازادیان ظالمانو لورکا او ظالمانو ظلم الله پاک د مختزمه کې سره هوار کا یا رب العالمین کشمیریان مسلمانانو ته ازادي ورکا او د څومره کشمیریانو مجاهدینو الت شهادتونه شوي دي الله پاک دا شهادتونه قبول کا او په افغانستان کې کوم خلکو شهادتونه ورکړي دا شهادتونه قبول کا پاکستان لپاره چا شهادتونه ورکړي دي دا شهادتونه قبول کا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین زموږ په دې وطن کې د قرآن د ښکلی نظام راوله لم درخواست کوو موږ 70 ساله دې قرآن د نظام دپاره زموږ سپین دروبو شو دا مشران او ډېر سترګې مرته را بهر شولې یا الله پاک به دې وطن کې د شریعت ښکلی نظام راوله په هم باندې نیکان او صالحان خلق مشران کا د ظالمانو جابرانو اقتدار او مشري دې وطن نه ختم کا ولې معاشره کې څومره دینداره خلق پاتې کېږي الله پاک را دیندارو خلکو زړونه یو بل ته نږدې کا او دینداره خلق یو بل سره مینه ناک وګرځوه او الله پاک را دې علاقې نه ټول وطن نه اختلافات او جګړې الله پاک ختم کا یا رب العالمین څومره خلکو د دینی مدرسو سره تعاون کوي علما خدمت کوي طالب علمان سبقونه کوي الله پاک سبقونه وای الله پاک ټول لري اجر ورکا والله پاک د جماعت اسلامي د کارکونانو ډېر ښکلی مجلس ته قرآن لګولی دی او شپه ورځ خدمت کړی دی او دا نعمت الله صاحب خو مشر دی بالکل سحر نه ماښامه پورې ډیوټي کړې ده د شپې او دا کلیم الله صاحب او دا ټول ځوانان نور نمونه مال نه راځي الله پاک تعالی نمونه یاد دي یا الله پاک دې ټول له اجر ورکا دې ټول مرګرو ډېر ستړي تیر کړله الله پاک ستاره کلام خدمت یې وکړلو دې راستړي الله پاک قبول کا کچا پکې چنده ور کړی دا کچا پکې بینر لګولې ده کوم علماو په مساجدو کې اعلانات کړی دي او کوم حافظان او علما ور دي تایید کړي دي الله پاک هغوی له اجر ورکړي ور دي ځکه علما کرام ډېر قدرمن علما او الله پاک مله په جماعتونو کې متقرون را کړی دي الله پاک دې علما او د دې په علمونو کې نور هم اضافه وکړي کوم علما زموږ سره دلته درس حدیث کړي هغه علما او الله پاک اجر ورکړي کوم حافظان او تلاوتونه وکړل قاریانو الله پاک هغوی له اجر ورکړي او چې چا په فهم قرآن کلاس کې سخت خدمت کړی دی الله پاک دې ټول له اجرونه او ثوابونه ورکا الله پاکا د دې علاقې خلک همیشه خوشاله وساته او دا علاقه د جګړو نه د اختلافات او دشمنونه الله پاک محفوظ وساته یا رب العالمین یا ارحم الراحمین باران دې کړی خدا علاقه ډېره ضرورتمند ده او ګرمي ده الله پاک په دې علاقه باندې په ټول وطن کې ګرمي ده ماشومان پریشان دي مرغۍ پریشان دي ونې وچې شولې چینې وچې شولې الله پاکه د خیر او د رحمت ښکلی باران وکړي د سیلابونو او طوفانونو څنګه بچ وساتي او په دې علاقه باندې الله پاکه د رحمت نور هم ښکلی باران وکړي او دا علاقه په رحمت د باران باندې سیراب کړي د ټول وطن الله پاکه د باران د رحمت د باران مستحق وګرځي او د ټول وطن د سیلابونو او طوفانونو نه الله پاکه بچ وساتي یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مونږ د لاسونه پورته کړي دي ستړي کېږي نه الله پاکه مونږ درخواست کوو د څومره سپین دروبو د څومره ځوانانو تور سرو سپین سرو بچو په زړونو کې څه ارمان دی او تا ته ځان له وایي الله پاکه ډېرې فرشتې هم راغلي دي دا فرشتې زموږ په دعاګانو امین وي فرشتو تاسو هم درخواست کوئ او زه هم درخواست کوم الله پاکه د دې قرآن د شرکاو په زړه کې چې څه ارمانونه دی الله پاکه پوره یې که ورته د دوی په زړه کې څه حاجتونه دی الله پاکه وره یې که ورله والله پاکه
مو د لاسونو د فقیرانو مسکینانو غونتې تا ته خواره کړي دي الله پاکه زموږ په دې لاسونو کې خیر راغورځوه الله پاکه دا زنانه راغلي دي غټې غټې بولقي په سر کړي دي پړونې په سر کړي دي سپین سرې دي تور سرې دي بچیانې دي الله پاک دې زنانو له د حیا او د پردې ښکلې زندګي ورکړه او دا همیشه په حیا او پرده کې وساته او دا زنانه په خپلو کورونو کې خوشحاله وساته دې زنانه درنه څه غواړي تور سرې دي الله ستا بندګانې دي پتا ایمان دی او ستا په رسول ایمان دی او په دې قرآن ایمان دی دې زنانو په جلو لاسونو کې خیر ورغورځوه او دا زنانه که درنه اولاد غواړي او که دا زنانه درنه بچي صالح غواړي او که دا به زنانه درنه څه غواړي الله پاکه دې زنانو په لاسونو جلو کې خیر ور واچوه الله پاکه دا سپین دروبې دي او د سپینو یختونو او د سپینو ډکونه الله پاکه حیا کوي یا الله پاکه دا سپین دروبې درنه څه غواړي وله ورکړه دا ځوانان دي او بچي دي وړې وړې چاچۍ درته پورته کړي دي الله پاکه د دې بچو په لاسونو کې خیر ورغورځوه یا رب العالمین ډېر خلک به بهر ملکونو کې مسافري کوي سعودي عرب کې دي په دوبۍ کې دنیا په نورو خطو کې مزدورۍ لتلی دي بچو له حالات رزقونه ګټي الله پاکه چې دې کې کم خلک مسافر دي ولته مشکلاتو کې د الله پاک مشکلات آسان کا او ولته ورته الله پاک د حلال رزق مواقع پر رحم کا چې کوم مسافر خلک د دې علاقې ور دي وطن دی الله پاک دا غوی را سفرونه کامیاب سفرونه وګرځوا او خپل کورونه ته په ډک منګول باندې راواله او چې کوم مسافر چیلونو ته تللی دي او بندیوان شوی دي الله پاک د جیلون نه اخلاص کا خپل کورونه ته په خیر عافیت سره راواله کم خلک په دغه سفرونو کې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي پریشانیګانو سره مخامخ شوي دي الله پاک د مسافرو ډیر خیال ساتي دغه مسافرو خیال وکا او دا مسافران دغه سفرونو مشکلاتونه الله پاک را بهر کا یو والد صاحب د هغې بچی په دفتر کې په یو مشکل کې گیر شوی دی الله پاکه دغه مشکل ورته آسان کا او دغه چې کم ارزو ده او کم خیر غواړي الله پاک خیر ورله ورکه یا الله پاکه چې کم خلک ورک شوي دي او پورته شوي دي ورک شوي دي او شته دی نه الله پاک چاته پته نشته ته خو پته ده ورک شوي او پورته شوي خلک خپل کورونو ته په خیر او عافیت سره راوله الله پاک ورک شوي پورته شوي خلک په خیر او عافیت سره د خپل وطن ته خپل کورونو ته راوله یا رب العالمین یا ارحم الراحمین د مسافرو حفاظت وکي او د ټولو د کورونو حفاظت وکي دا د خامپور علاقه دا د کیتیاړی او د ترناب علاقه او دا د ورغړ او د سیا دا ټول علاقې مولا به نمونه نه راځي ټول علاقه الله پاک نستا کلام تراوتی دا الله پاک د ټول علاقه کې ټول خلکو ته خیر عافیت ور نصیب کا او جماعت اسلامی دا مرګري په معاشره کې د دین کار کې دا ټول قوم د دوی مرستيال وګرځوا یا رب العالمین موږ څومره خیر تانه غوښتلو الله پاک ټول خیر مونږ تراکا او که کم خیر هم نه دی غوښتلې اق خیر مونږ تراکا او دا کم شر نم پناه غوښتله دا اق شر نه الله پاک موږ بچ وساته او که دا کم شر نم پناه نه غوښتلی دا اق شر نم الله پاک موږ بچ وساته یا رب العالمین یا ارحم الراحمین بیا درخواست کومه بیمارانو حواله سره ذکر چټونه ډیر زیات دي الله پاکه څومره چټونه د بیمارانو حواله سره راغلي دي ټولو بیمارانو ته روغ صحت ور نصیب کا ټولو د بدنونو سخت او تکلیفونه لري کا او دا که بچي پکې سره دي که مشران دي که د ګردو دي که د شوګر دي بلډ پریشر دي څنګه بیماران دي الله پاک دې ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکا یو ټولو د کورونو بیماری ختم کا او یا رب العالمین بیا درخواست کو ډېر ښکلی یخ ماحول کې تا د درخواست کو د باران ماحول له او دا د رحمت ماحولي الله پاکه زموږ ګناهونه او خطاګانې مونږ ته معاف کړه زموږ تقصیرات مونږ ته معاف کړه او الله پاکه زموږ دا کار دا ستړي د خپل رضا لپاره وګرځوه مونږ د ریا نه او د نمود و نمایش نه الله پاکه بچ وساته مونږ له اخلاص او للهیت را نصیب کړي زموږ په زړونو کې خپل عظمت او لویوالی راولي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. أحسن الجزاء.